وی سوچ او فکر د غلط ته پام کوا اسره کړی تا دولت ته پام کوا تخت او تاج د سلیمان وګوره څه شو هغه کړی ته اجرت ته پام کوا وی زه محتاج شوم انصاف نشته په جانان کې شمار کوي را باندې ستوري په اسمان کې اسې نوم د محبت په دنیا خوږ دی بې د یاره به ارواح ګرځې خفګان کې او چې د ستنې په سوال تېرې قافلې کې نو د غیرت تمه مه کوه میدان کې د سینګۍ یاران دې ډېر شو بیدار بخته د مطلب اشنا دې نشته په جهان کې राख में छुपी हीरे की कदर सिर्फ सुनार को होती है, मगर सुनार भी बेखबर हो तो एक न एक दिन हीरे को जंग जरूर लग जाती है। बेदरबख्त की शक्ल में एक हीरा चारसद्दा के इलाका शेरपाव में भी मौजूद है जो जंग आलूद हो रहा है, मगर अब भी कोई माहिर सुनार मिल जाए तो इस हीरे को पॉलिश करके बेश कीमत बना सकता है। زیرو زمانه شوه د پښتون سپته نه لګي ټول شو لمبردو د افلاطون سپته نه لګي او تین پکې تیرې شو چار نه لرې په قلاره شه هر سړی عاشق شه د مجنون سپته نه لګي نو دومره ښه کوه چې ته د بدو زور زغملی شي خلق مړه خواشه د تاون سپته نه لګي وایي ستا مینې ګزار زه بیداربخت د ګړنګونو کړم ګورمه قصې ستا د مضمون سپته نه لګي चारसद्दा के इलाके शेरपाव में रिहाइश पजीर बेदारबख्त को कुदरत ने अवाइल उम्री में खुदादाद सलाहियतों से मालामाल किया। बेदारबख्त मुकम्मल तौर पर अनपढ़ है और कभी स्कूल नहीं गया, मगर कम उम्री में शेर व शायरी से लगाव रहा। उन्होंने 1984 में फुरसुदा रस्म व रिवाज के खिलाफ शेर व शायरी के जरिए आवाज उठाई। बेदारबख्त मादरी जुबान में शेर व शायरी के जरिए मुआशरे की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं, मगर तालीम न होने की वजह से वो अपनी क्लासिकी शायरी को कलमबंद न कर सके। وی بیان کومه د مړي اوس کېږي په تاوان پخېږي رنګ په رنګ وروجې څوک نه وایي چې دا غم دی خوشحاله ټول علم دی بیان به شروع کم خبر به دې رورو کم اتمه نشوي روجې نرۍ راوړي د بازاره غوکې د په قلاره غوکې د څه غوړي کې راجمع ټول سړي کې په لس کساله له یوه میخه ګوندلې کې دستور د خوشحالۍ کې غم نه دی خوشحالي دا ډوډۍ معمولي ده څلور دړۍ چیني دړۍ نارنج کې په حساب او وسو بیا شي ثواب یو دیګ کې د پولاو غوړي پکې تالاو اته دړۍ په تله چواره دی کې لګېږي علم به پې جنګېږي نو خبر به شي د حاله اوس کې نه ته په ارام راغلی ډېر ولس ته ورته کړی غټ قسم دی څوک نه وایي چې دا غم دی بیان کومه د مړي اوس کېږي په تاوان پخېږي رنګ په رنګ روجې څوک نه وایي چې دا غم دی خوشحاله ټول علم دی वालिदैन ने इस खीरे का नाम बेदारबख्त जरूर रखा, मगर अभी तक इनकी बख्त सो रही है। 7 बच्चों के वालिद बेदारबख्त एक खस्ता खाल घर में 7 बच्चों के साथ कुसुमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। झोंपड़ी नुमा कमरे में बेदारबख्त के बच्चे और जानवर इकट्ठे रिहाइश पजीर है। गुर्बत और लाचारी की वजह से बेदारबख्त के बच्चे तालीम से महरूम है और सिर्फ एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा था, मगर फीस न होने की वजह से वो भी स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया है। बेदारबख्त के बेटे का कहना है कि वो तालीम हासिल करके पुलिस में भर्ती होना चाहता है। دویم کې سبق وایم د سکول نه پس چې راشم ګیا لازم یا خشاک لازم ما دا خواهش دی چې زه سبق وایم زه پولیس راشم ګیا نه خشاک نه زه لاړ شم زه وکړم बेदारबख्त को फिल्मी गाने लिखवाने और फिल्म बंद करने की कई बार पेशकश की गई, मगर खानदान के बड़ों ने इजाजत नहीं दी। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर किया है, मगर बेदारबख्त की किस्मत इस वक्त भी बेदार न हो सकी। داسې پروګرام نه دلته کې چې موږ دلته د دې 13 کالو نه دلته زه باشندې یم په دې ځای زموږ دغه حال دی چې لاول په دغه بره ځای کې اوس دلته ښکتې وو زموږ داسې حال دی چې نه د کوټو څه پروګرام شته
هغه چې راپرېوځي د بل هم وس نه کېږي چې جوړ شي په برنډو باندې ځان ته پلاستیک کې اچولي دي څاروي داسې ولاړ دي داسې په بر حال دی نه د حکومت د اړخه موږ سره څه امداد شته او نه په خپله موږ هم خوار یو بچي راته واړه واړه دي سبق یې دغه حال دی چې دا د دوست په دویم کې دی پکار دا په شپږم کې دی خو لکه زموږ بېوسي ده دلته کې د پیس چې دی نو هم خرچې دي دلته د کور خرچې دي دلته د ډاکټر خرچې دي دلته پکې مړی ژوندی شي نو حالات زموږ په خپله ډېر ګډوډ دی دلته پکې څوک راته وایي کتاب ولیکه شاعري وکړه 10 پیرې ته لاړم رالم جي خو په دې باندې ډېره غټه خرچه کېږي زموږ سره حکومت امداد وکړو نه عوام داسې شته چې زه بس وکړم زه به له ټیک کړم خرچه به وکړو نو مجبوري ډېره ده ډېره نیستي چې په سړي راشي که نه نو دا هم شاعر شي او ډېره مستي هم شاعر کېږي خو دا شاعري قدرتي شی دی دا زه داسې ورکوټ یم چې ما به دا شی کوو رو بیا مشاعرو له وتلم بیا په مشاعرو کې صدر شوم بیا سیکرټري شوم بس اوس پول استاد یم په هر یو شي باندې زه په خپله پوهېږم دا چاربیته ده دا غزل دی دا ګوبۍ ده دا قصه ده دا بګتۍ ده نو چې په دې شي پوه شي سړی نو هغه په خپله شعر شي نو داسې د فلمونو والا په ما پسې دلته راغلي وو هغه وخت مناسب به ولته موږ دونه پیسې درکوو موږ سره فلمي ګانې وایه خو ما ته بس لکه د خپلو خپلوانو ویل چې را په فلمونو کې دا شی مه کوه بس دا یو قدرتي انعام دی تا له خدای درکړی غلط مه استعمالوه نو بس د هغې نه بند شولو نو بس دا خواري مزدوري کړو ډېر ته رالي نه هم تپوس وکړو نو اوسه پورې ما ته نه دا چا ویلي چې دا ستا ماواري ده یا ستا دا حق دی یا ته بېوسې یا دا کتاب ولیکه یا تا دونه هنر زده دی نه دا پیله ستاسو ځل دی چې تاسو رالې چې بس درک په سرک نه لګېږي الله پاک یې بس هر انسان له ورکوي په خپله طریقه باندې نو که په چا سخته یې پې تېرېږي او که په چا راحته مې پې تېرېږي اوس یو د بل نه نه خبر مالدار په خپله موړي هغه وایي دا ټوله دنیا پاړه ده غریب چې وږی شي هغه وایي دا ټوله دنیا ناره ده موږ ته خو دا ټوله دنیا نه چې بلکې ټول پاکستان ماته نار ښکاري ځکه چې زه په خپله خراب یم دا ټوله دنیا خرابه ده نو موږ ته دا صداقت چا نه دی کړی لپ نه دی کړی چې بهی تا باندې څه واقعیت تېرېږي یا ته څه کار کوې په مزدورۍ کې به څه وشي یا 300 یا 200 یا 500 روپۍ دیاړه شي په هغې اوړه راوړې غوړي راوړې چای راوړې مړی ژوندی کې وړو له پیزار کې پیس داخله دا بچي زمانه ټول د بېوسۍ نه جټو کې لاړل هلته کې پیسونه غواړي کتابونه غواړي دلته د کور خرچي کېږي مړی ژوندی شي روغ ناروغه شي بس حالات خراب دی ډون ته روان دي موږ دغه صورتحال چې دغه برنډې دي کله یو ځای راساسي او کله بل ځای کله ورته لاندې پلاستیک دو اوبه بار غورځو کله پرې د پاسه پلاستیک و پیشوګانې شنه یې سیلۍ وتښتوي بس هغه باران تیر شي سخته ده تېره شي دا صورتحال دی چې دا اوس پروت دی دا دی دی له به اوس پلاستیک راوړو یا د 500 یا د 600 اوس هم نه کېږي همدغه شانته پرته ده پتری به پرې ورچو بس الله دې مشي د څاروم او زمونږ دویم چې دا خدای پاک کامیاب کړو سبق ووایي نو انشاءالله چې د په نصیبه کې صحیح نو خدای پاک به ورله ورکړي خو چې یاره تعلیم خو وکړي که نه نو چې دا هم اوس داسې زمانه پاتې شي ادم نن دویم ورځ د پیس د لاسه پاتې دی هلته ته ماسټران پیس غواړي 1500 روپۍ دې دلته موږ سشتنه چې ورکوو ده نو بس دا به مې یو کال نیم بیا راکاږم په دې چل کې کله قرض او کله دار چې چا نه راقرض کړي بیا د ورکړې شان نشته کوڅې ته راپسې رامنډې وښي نو بس دا به مې یو کال راکاږم به دام بس پاتې بیا به دام جټي چې مشکلات پر در باندې په خپله ډېر زور شي که نه نو دغه د مستۍ شی دی د دې نستۍ تار هغې ته نه رسېږي چې سړی په سور کې که نه نو ما پسې به چې د ډرامو والا راغله او ما ته به ویل چې را په دې باندې ګانه ولیکه په 2010 ګانه ولیکه 2010 کال کې نوښار ته زه غوښتلم په 15 منټه کې دی نه اخوا شوم بس ګانې مو ته تیارې کړې ولته لاړو ریکارډینګ وشو او چې داسې حالات نو لکه جوړولی شي خو لکه سوچ بدل ستا به سوچ په یو ځای کې او پروګرام په بل ځای کې نو هغه پردې ته چې رسې نو حالات خراب دي یاره جي دا زه داسې ورکوټ یم چې ما به دا کول د ورکوټوالي خو په هغه وخت کې به زه په شاعرۍ نه پوهېدم هسې به مې بیتونه جوړول او یو بل پسې به لګېدل چې څه پسې به لګیا شوم لګېدل به او چې بیا پوه شوم پې چې دا خو ډېر قیمتي شی دی نو بیا به مې هغې له انداز ورکوو چې دا په دې انداز که دا په دې انداز که بیا به زه مشاعرو ته تللم ځان به مې پوهه کړو چې دې ته غزل وایي دې ته چاربیته وایي دا بګتۍ ده دا روبۍ ده نو په هغه طریقه باندې بس قدرت په خپله زه استاذ کړم د ګڼو لرګي او د لږو امسا چې عوام در سره یوې روپۍ امداد وکړي که نه نو چې لږ کسان نو د هغه 1 روپۍ شو د یو محتجي
محتاج سړي چې دی نو پرې ډېر کار وشي. 1 روپۍ زه به تا له مثال روپۍ درکړم، زما پیس هم نو چې 100 سره نور شي نو 100 روپۍ شي، چې 200 شي نو 200 شي، نو په دې کې بیا پرېوتی سړی پاسېږي او د عوامو پرې ټول پروا نه. زه خو وایم چې دریاب به ترې بهیږي، خلک وایي نم د سترګو معمولي ځي، نو عشق اور دی په رښتینې بیدار بخته د خفګان په وخت بنده نه خوشحالي ځي. وایي ته باچا نه په تا نوم د امیر پروت دی، ته امیر نه په تا نوم د فقیر پروت دی. عشقان د مزار چاپیرینم ارشق په دلبار کې دلگیر پروت دی. نوم اخله یادولو کې ثواب دی، باقی کار د پتندې د تقدیر پروت دی. د خزانه وا به پورته کې د ځان سره بیدار بخت په خط قلا اواگیر پروت دی. इसमें कोई शक नहीं कि बेदर बख्त की किस्मत का सितारा इस वक्त गर्दिश में है, मगर एक भी माहिर सुनार की नज़र लग जाए तो यकीनी तौर पर बेदर बख्त के अंदर कुदरत की छुपी हुई सलाहियतों को पालिश करके उजागर किया जा सकता है। चारसद्दा जर्नलिस्ट की तवस्सुत से बेदर बख्त ने मुल्क और बैरून मुल्क मुहैयर हज़रात से अपील की है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए अमली इक़दामात करे। कैमरामैन नासिर अली शाह के साथ शेर अली खान, शेरपाव, चारसद्दा।